شپې مونځ دی دا نه فرض دی دا نه واجب دی دا نه سنت دی دا مستحب مونځ دی نفل دی ثواب دی چې څومره یې کوي فرضیت وجوب دی چې هغې ته فرضیت وایي یا ورته وجوب وایي یوه معنا یا نفل دی دویمه اصطلاح په اسلام کې دا مولا جوړه کړې دا مکروه تنزیهي ده او دا مکروه تحریمي ده او دا یو حرام دی او یو حلال دی چې حرام دی بس هغه چې چا دا کول چې قرآن او حدیث کې صرف د دوه اصطلاحات راغلي دي نفل او فرض د نور اصطلاحات چې کم دي واجب مکروه تحریمي او تنزیهي مستحب سنت دا ټول اصطلاحات فقهاو کرامو ایجاد کړي دي قرآن او حدیث کې دا نشته اصطلاحات نو د دې خبرې بستا دوه معنا یا دا معنا چې ته وایې چې دغه الفاظ چې کم دي دغه اصطلاحات چې کم دي دا په قرآن او حدیث کې د سره شته نه ده دا الفاظ نه دي راغلي نو دا خو قرآن او حدیث نه چې څوک نه اشنا وي نه خبره وي هغه دا خبره کوي لکه څنګه د فرض لفظ په قرآن پاک کې او حدیث کې راغلی دی د واجب لفظ هم راغلی وجبت محبتي حدیث کې راغلی دی سنت لفظ راغلی دی سنت ابیکم ابراهیم وسننت لکم صیامه فکرهتموه د مکروه لفظ راغلی د الفاظ چې کم اصطلاحات دي دا په قرآن او حدیث کې راغلی دي خو څوک چې د قرآن او حدیث نه څه خبر وي قرآن او حدیث یې ویلی وي نو دا اصطلاحات په قرآن او حدیث کې موجود دي که د چا دا مراد وي چې قرآن او حدیث کې دا فرض او نوافل دا تقسیم الله او رسول کړي د نور تقسیم چې کم دي دا فقهای کرامو کړي نو دا خلق هم د فقه اصول فقه نه خبر دي ځکه چې په قرآن او حدیث د فرض او د نوافلو تقسیم قطعا نه دی کړی د ټول تقسیم د فرض تقسیم د واجب تقسیم د سنت تقسیم د مکروه تحریمی تنزیهی د ټول مستحبات د ټولو تقسیم فقهای کرامو کړي په قرآن پاک او حدیث کې د دوو چې د کم تخاص کوي نفل او د فرض چې ته وایې چې دا تقسیم الله او رسول کړی دی دا دروغ وایي دا تقسیم الله او رسول نه دی کړی ارکان ایمان سو دي فرایض چې دي دا چا تقسیم کړي الله او رسول تقسیم کړي ته راوخه د لمانځه ارکان کم دي د لمانځه فرایض کم دي زکات او د حج ول مناسک په دې کې فرایض کم دي واجبات پکې کم دي دا د کې تقسیم چا کړي الله او رسول چرته کړي دي دا ټول تقسیمات چې کم کړي دا فقهای کرامو کړي دي ستا دا خبره چې ته وایې چې نوافل کولو کې ثواب دی او فرض چې کم دی دا به خامخا نه پرېږدي نوافل چې کوي او که نه کوي یعنی دا واجبات سنت دا ټول په نوافلو کې داخل دي ستا مقصد دا دی تاسو چې کم صفا ویلی دي نو دا تا د دین نه انکار کوي خلق د دین نه اړوي دا د دهریت د مرزیت تبلیغ کوي ځکه چې فرض نه علاوه چې څومره څه دي قرباني را روانه ده د قرباني چې کومه ده دا خو فرض نه ده دا هم سنت ته یا واجبه ده د عید المنځونه کم دي دې ته فرض چا ویلي دا سنت دي دا اختر المنځونه دي دا فطراني دي او د سنت المنځونه چې کم دي د فرایضو نه علاوه 15 وختي المنځونو کې موږ سنت هم کوو دا ټول چې په نوافلو کې داخل دي کولو کې ثواب نه کولو کې ګناه نه وي نو خلق خو به دا ټول پرېږدي او را به شي صرف فرض باندې به شروع کړي نو دا فرض به قرآن او حدیث نه ورته څنګه ثابتوي دا تقسیم هو فقهای کرامو کړي نو چې دا په قرآن او حدیث کې د فرایض پیدا نشي نو دین نه به مکمل طور باندې د خلق خلاص کې نو دا د انکار دین دی دا د دهریت او د مرزیت تبلیغ دی بله خبره واوره چې نوافل چې څومره دي حدیث کې راغلي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی چې په ما باندې صف لازم دي نبی علیه السلام وفرمایي چې فرض لمونځ چې دین علاوه الا ان تطوع دین علاوه که ته نفل کوي د نفل لفظ چې راغلی دا زیاتی ته ویل فرض نه علاوه زیاتی ثواب ته ویل شي سورة الانفال کې راغلی دی چې موږ زیاتی مال راته ملاوي شي سورة الانفال مال غنیمت هم نافله غنیمت ته نافله ویل شي نو په دې نفلونو کې یعنی زیاتی ثوابونو کې د فرض نه علاوه چې څومره عبادت دي واجب دي سنت دي دا پکې داخل دي خو دا خبره پکې نشته چې نه کولو کې ګناه نشته دا درته چا ویلي دا ټول تقسیم فقهای کرامو کړی دی په څلورو دلایلو اربعو سره چې ثبوت په لحاظ سره قطعي دی او کنه دلالت په لحاظ سره یو حکم دا به قطعي وي او کني دا به قطعي وي او که ظني وي د څلورو اصولو باندې صرف د څلورو اصولو باندې فقهای کرامو دا ټول تقسیم کار کړی دی یعنی دا قرآن او حدیث کې د فرض او د نوافلو تقسیم الله او رسول قطعا نه دی کړی
الفاظ رغلی دي سنتو د مکروه د ټول رغلی، خو تقسیم فقها کرامو کړی د فرض هم کړی د واجباتو هم کړی دی. بل دا خبره چې تا دا اولې چې د تراول مونږ چې کم دی تراوی لفظ دا په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی، دا په نفلو کې داخل دی. اگر چې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام وسننت لکم صیامه دې ته سنت ویلی دي. په رمضان کې چې کوم تراوی کیږي، قیام اللفظ قیام اللیل لفظ چې راغلی دی په حدیثو کې، قیام اللیل په حدیثو یا په قرآن پاک کې قیام اللیل لفظ راغلی دی. قیام اللیل او تراوی په منځ کې نسبت چې کم دی عموم خصوص مطلق نسبت دی. چې قیام اللیل ذکر شي چې یو سړی و چې ما قیام اللیل وکړ، نو دینه مراد یې شپې زه ودرې د ما عبادت وکړو. کېدای شي تهجد یې کړی وي، کېدای شي د تراویح کړی وي، کېدای شي نفل یې کړی وي، کېدای شي وتر یې کړي. د ټولو لمونځونو ته د شپې چې سړی ودرېږي د ټولو ته قیام اللیل دا لفظ شامل دی، تهجد ته هم شامل دی. او تراویح چې کم دی یو خاص لفظ دی، یو خاص عبادت دی چې په رمضان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په رمضان کې فضایل بیان کړي، په غیر رمضان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په جماعت د لمونځ نه دی کړی، او نبی علیه الصلاۃ والسلام د لمونځ په جماعت کړی دی، په رمضان کې کړی دی. او تلقین یې هم کړی په حدیث کې. نبی علیه السلام ورته فرمایلی چې روژه در باندې الله فرض کړي، دا قیام اللیل د تراویح چې کمی دي دا در باندې ما سنت وګرځولې. د په غیر رمضان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی ویلي چې په غیر رمضان کې هم تاسو باندې دا سنت وګرځولې. نو دا لفظ خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم ثابت شو. نو سنت مؤکده چې کم دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تاکید کړی دی او فقها کرام ورته سنت ویلي څلور دلایل او اربعونه. نو هغه چې پرېدې په هغې ګناهګارېږي، ګناهګار یې. لکه څرنګه چې فقها کرامو د فرضو تعیین کړی چې دا فرض دي، دې پرېښودلو سره سړی انکار چې کوي کفر یې دی او پرېښودلو کې ګناه ده. داسې سنتو د واجباتو ټول تقسیم د دلیل اربعانو فقها کرامو کړی دی. او ستا چې کم دعوت دی دا د انکار دین دعوت دی، د پورا د دین د انکار دعوت دی. دا انکار د دین دعوت پرېږده. یا خو ستا له علمي ده ناپوهي ده، قرآن او حدیث کې د اصطلاحات لیدلې نه دي، ذره پاسې د خبره دی وکړه. یا که ته وایې چې ما نه پوهي نه ده نو اصول فقه او فقه نه خبرې که وایې زه خبر نو قصدن دی ویلی دي، نو دا د انکار دین او د مرزیت د حریت هغه د دعوت دی چې دا تا ته فایده نه رسوي، مسلمانانو ته فایده نه رسوي. خو الحمدلله مسلمانان